नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुहतरम मुसलमानानु, तासु अवल दा वीडियो गोरे ब्याज बदी बांधे सो खबरी को। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तगफिरुहु व नस्तगफिरुहु अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اذا جاء الله فلا تدخل في الله قالوا بحمد الله الله اكبر سمع الله لمن حمده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر। محترم تاسو کوم دا ویډیو غتلا ګوره په دې ویډیو کې دا کسان چې کوم نه دی مونځ کوي او داسې مونځ کوي چې نه په هغې کې د رکوع پته لګي صحیح، نه پکې د سجدې پته لګي، نه پکې په د اتحیات پته لګي، نه پکې د هغه الحمد صورت داسې وي چې په هغې هېڅوک هم نه پوهېږي. نو محترمو دا یقینا چې په تراو پسې مذاق دی او دا په تراو پسې چې کوم دی خندا ده. که تراویح کولی شي ډېره ښه خبره ده، تراویح وکړه، 20 رکعاته وکړه، پوره وکړه، په صحیح طریقه باندې وکړه. که نشئ کولی نو بیا په هغې پسې خندا کول، په تراو پسې مذاق کول، نو په دې باندې خو انسان دا ثواب زګي چې واپس د ګناه چې کوم دی مستحق ګرځي. ته دا سوچ کې چې په جومات کې زه تراویح کوم او 20 رکعات مې وکړه او په دې کې مې 40 سجدې الله پاک ته ولګولي، ته په دغې تمه کې ناستې او حالان کې ته به چې کوم دی په ګناه کې راګیر شوې. لکه تاسو دا په خپل دا ویډیو تاسو وکتل، وګورئ په دې کې څومره په دې پسې چې کوم دی مذاق او خندا ده. دا خلک به دې نه څه ورته اخلي. نو یا تراویح په صحیح طریقې باندې کول فکار دي، هر چا له فکار دي چې څومره خلک دي هغوی دې په صحیح طریقې باندې تراویح کوي. امامان او حضرات له هم فکار دي چې په صحیح طریقې باندې تراویح کوي، او که په صحیح طریقې باندې نشي کولی نو په هغې پسې خندا کول او مذاق کول او هسې داسې په ټیم کې کاڼې اچول دي، نو د هغې نه خو چې کوم دی بیا هغه تراویح نه کول چې کوم دی ښه دي. جتنا بھی اردو والے ساتھی ہے، آپ نے بھی یہ ویڈیو دیکھ لیا کہ اس میں انہوں نے کس طرح تراویح پڑھایا اور پڑھ لیا، آپ کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ تو بالکل تراویح کے ساتھ مذاق ہے. تو اگر کوئی تراویح پڑھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، صحیح طریقے سے پڑھ لے. اگر کوئی نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھا سکتے تو وہ نہ پڑھ لے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچ کرتے کہ ہمیں ثواب مل جائے گا، اس کو تو یہ گناہ مل جاتا ہے. یہ تو تراویح کے ساتھ مذاق ہے، اگر کوئی اس کو دیکھتے تو وہ ہنس پڑے گا. تو اس طرح ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، تراویح پڑھنا چاہیے کہ اور ساتھی اور لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کرے. تو لہٰذا یہ ویڈیو اتنا شیئر کرے جتنا آپ شیئر کر سکتے، تاکہ ان جیسے ساتھیوں کو اور لوگوں کو یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہم یہ ثواب کا کام کرتے یا گناہ کا کام کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقہ پر عبادت کرنے کا توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں غلط طریقہ پر عبادت کرنے سے ہمیں جو ہے نا اللہ پاک کو بچائے. وما علینا الا البلاغ.